علیکم. نئی ویډیو سره تاسو غل کلی وي. امید لرم چې تاسو ټول به او خوشاله وي ژوند په موضوع کې به بنو شیخان کې د ظلم انتخاب شوی دا ډیره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخته شوی. د مور او پلار یو زوی د اولس خويندو یو ورور ډیر زیات په بېدلتۍ سره قتل کړی شو. دوستانو دا واقعه بنو شیخان کې څنګه مخته شو؟ دغه د لس خويندو یو ورور یعنی د مور او پلار یو زوی چا قتل کو په کومه طریقې قتل کو اخر دغه ظالمان څوک دي ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ته نشان څخه مخه وخت چې زموږ خریوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو ډیر زیات ظلم شوی دی زیات افسوسناکه دردناکه واقعه مخته شوی دا د ظلم انتخاب شوی دا بنو شیخان کې د لسو خويندو یو ورور عادل ډیر زیات په بېدلتۍ سره قتل کړی شو. چا قتل کو یعنی خپل مرګلو قتل کو. دوستانو خپل مرګلو چې چلته خلو والا یعنی مرګلو کې اکثر جنگ کیږي دغه جنگ ډیر خطر رسیدو چې د عادل ژوندۍ په کې لاره ده. عادل ډیر زیات په بېدلتۍ سره قتل کړی شو. عادل خپل مرګلو ډیر زیات په بد حال باندې قتل کو. په سوجه باندې قتل کو د اختر په چکر باندې وران شول. عادل ویلي د چکر نه زم مرګلو ورته موږ سبا چکر لذي. عادل ورته ویلي زما پلار سدوم وس نه لري چې زما پلار مال دومره پیسې راکړي چې تاسو ته چکر د پاره لاړ شم. هغه مرګلو په عزت کې راغسته یعنی هغه مرګلو ډیر اراده کړې و چې موږ عادل سره غلط کار کوو. او دوستانو هغه غلط کار ته عادل دغه مرګلو پرې نه خوستل او په دغه غلط کار نه پرې خودو باندې عادل ډیر زیات په بېدلتۍ سره قتل کړی شو. موږ د عادل باره کې انصاف غواړو. آیا موږ د حکومت نه د انصاف غواړو چې عادل ته انصاف ملو شي؟ ان شاء الله عادل ته انصاف لازمي ملاويږي. نو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ته نشان څخه مخه وغه چې موږ خریوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.